په موږ به خپلې خبرې له راشو چې نکاح دا د کل پیغمبرانو سنت دی، سوا د دوو پیغمبرانو نه، چې یو قرآن کریم نه ثابته ده چې یحیی علیه السلام رب العالمین د ښځو نه په ډډه باندې ساتلی و، سیدا و حسورا. قرآن کریم د هغې ارشاد فرمایي چې حضرت یحیی علیه السلام سردارو و حسورا او د ښځو نه په ډډه کېدونکی باندې و. یعنی علما مفسرین فرمایي چې یحیی علیه السلام د ښځو نه په ډډه باندې و، واده یې نه و کړی. او دویم عیسی علیه السلام مبارک دی چې هغه واده په ژوندون باندې نه دی کړی، لکه څنګه مفسرین فرمایي چې عیسی علیه السلام بیا واپس راکوز شي او عیسی علیه السلام ځمکې ته راشي، هغه نه بعد به بیا نکام کوي، واده به هم کوي او بیا به بچیم کېږي. خو لیکن چې عیسی علیه السلام اسمانونو ته ختلی، تر هغې عمر کې عیسی علیه السلام مبارک نکاح واده نه و کړی. صرف دا دوه پیغمبران دي چې هغوی په ژوند کې واده نه و کړی. عیسی علیه السلام مبارک چې وروسته به بیا کوي، یحیی علیه السلام مبارک چې واده نه و کړی، او دام د رب العزال خالق کائنات په ډېرو حکمتونو باندې دغه پیغمبر خدا حضرت یحیی علیه السلام مبارک د واده حکم داسو چې دا واده به ته نه کوي. ځان له تفصیل دی په هغې کې، خو لیکن د کل پیغمبرانو د آدم علیه السلام نه واخله تر جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې کل پیغمبرانو نکاح کړې ده. تمام پیغمبرانو خپلې بیبیانې ځان له په نکاح باندې راوستې وې. او که چېرې څوک د دې سوچ فکر حامله څوک جوړ شي چې دا نکاح ته هیڅ ضرورت نشته، د دوو خبرو جوړ دی، که بغیر د نکاح نه ژوند تېروي او که سره د نکاح د ژوند تېروي، د دې خبرې څه ضرورت نشته دی. یاد ساتئ دا د کل پیغمبرانو سنت په مقابله کې مقابله کول دي چې ټولو پیغمبرانو نکاح کړې ده. او زه حیران شم دې خبرې ته چې که چېرې څوک د دې قایل وي او لکه څنګه ملاله خبره کړې ده او د دې سوچ او د فکر او دا تهذیب جوړ شي، نو عیسی علیه السلام مبارک امتیان وروستو هغوی ته هم پته ده چې عیسی علیه السلام مبارک به راکوزېږي، واده به کوي. که چېرې د یهودیانو خبره شي نو موسی علیه السلام 70,000 پیغمبران په بني اسرائیلو کې تیر دي، ټولو بني اسرائیلو پیغمبرانو نکاح کړې ده. چې دا کم ملاله کومه خبره کړې ده که چېرې کړې وي نو دا خبره د چا ترجمانی ده؟ د کم مذهب ترجمانی ده؟ د عیسایت ترجمانی ده او کنا د یهودیت مذهب ترجمانی ده؟ حالانکه د دې دواړو ترجمانی په دې بنیاد باندې شي کېدی چې یهودیان او عیسایانو ته بني اسرائیل وایي، او بني اسرائیلو کې 70,000 پیغمبران تیر شوي دي، او ما سوا دغه دواړو پیغمبرانو نه ټول هزارهاو پیغمبرانو نکاح کړې ده. دا د کم مذهب ترجمانی ده؟ که چېرې د مذهب ترجمانی نه وي، دا به د خپلو خواهشاتو ترجمانی وي، او د قرآن او د حدیث په مقابله کې د چا جوړ کړی شوي مذهب لم اعتبار نشته. خواهشات خو ډېره لرې خبره ده. غرض مدعی حاضرینو، قرآن کریم فرقان حمید کې رب ذوالجلال خالق کائنات سورت رعد کې ارشاد فرمائی، سورت رعد آیت نمبر 38، رب ذوالجلال فرمائی وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا من قبلك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دستانا مخ کے مونږ ډېر رسولان لګلی دي. قرآن کې نبی پاک ته رب ذوالجلال خطاب فرمائی اے محبوب کریم دستانا وړاندې مونږ په زرګونو باندې رسولان لګلی دي او رسولان مونږ پیدا کړي دي. وجعلنا لهم ازواجا وذریة، او الله فرمایي چې یا رسول الله دستانه وړاندې چې څومره پیغمبران تیر شوي دي ټولو له الله تبارک وتعالی بیبیانې هم ورکړې وې او ټولو له رب ذوالجلال اولاد هم ورکړی و. مقصد د دې آیات کریمه دا دی چې رب ذوالجلال خالق کائنات چې څومره پیغمبران را لېږلي دي ټولو پیغمبرانو ودونه کړي وو، بیبیانې ورته میلاوې په نکاح سره، او د هغې نه بعد له رب ذوالجلال اولاد نصیبه او د اولاد نعمتونه ور نصیب کړي وو. نو پته لګي د قرآن کریم سورت رعد آیت نمبر 38 نه
چې کل پیغمبرانو ودونه کړیو، کل پیغمبرانو نکاحونه کړیو، او بیا د نکاح په خلاف باندې پراپګنډې کول، نکاح په خلاف باندې د خپل خواهشاتو ترجمانی کول، دا هیڅ کلم اسلام نه قبلوي. که څوک د نوبل ایوارډ والا مستحق جوړ شي او چا د په سر باندې تاجونه په سر شي، یاد ساتئ چې کوم پیغمبرانو په سرونو باندې د نبوت تاج په سر دی، د هغې د تاج په مقابله کې د نبوت او د رسالت د تاجونو په مقابله کې نه نوبل ایوارډ ته اهمیت څوک ورکول پکار دی او نه د دنیا بادشاهت ته او د دنیا د بادشاهت تاجونو ته ایوارډ ورکول پکار دی. که چېرې مقام او رتبه ملاو ده، دا د پیغمبرانو اعمالو ته او د هغوی مبارکو کردار ته ملاو ده. او پیغمبرانو سنت دا دی چې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم پورې تر آدم علیه السلام نه کل پیغمبرانو نکاحونه هم کړي، ټول پیغمبرانو وعدونه هم کړي. آدم علیه السلام مبارک چې کله آغاز د نکاح کېدو، تفسیر ساوی په حواله باندې عرض کومه چې کله آدم علیه السلام مبارک نکاح کېده، نکاح وشوه، آدم علیہ السلام مبارک له په جنت کې حوا بیبي رب ذوالجلال پیدا کړه د ګچې پختې نه. آدم علیہ السلام په جنت کې آرام فرماو چې څنګه سترګې راوغړولې، مخامخ ورته ښځه ولاړ ده، ورته آواز کوي چې کېنه ته څوک یې؟ حوا بیبي ورته آواز کوي مه مه یا آدم، ای آدم علیہ السلام ما له هغه وخته پورې لاس مه راوړه تر څو پورې چې د ما او د ستا نکاح خدای پاک تړلې ده، چې د ما او د ستا د نکاح مهر څو پورې تا نه وي ادا کړی، هغه وخته پورې آدم علیه السلام لاس مه راوړه. عرض ورته کوي، ارشاد ورته فرمایي آدم علیه السلام ای هوا د ما او د ستا د نکاح مهر څه شی دی؟ تفسیر ساوی لیکي اول نمبر جلد کې چې حوا بیبي ورته فرمایي چې د ما او د ستا د نکاح مهر دا دی چې به مونږ په اولاد کې به یو نبی پیدا کېږي چې هغې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک نوم دی، په هغې باندې 100 زرې درود شریف وایه، هغې نه بعد د ما او د ستا د مهر نکاح ادا شوه، د نکاح د مهر هم د ما او د ستا والا ادا شو. تر هغه وخته پورې ماله لاس مه راوړه. غرض مو د حاضرینو چې د آدم علیه السلام مبارک د نکاح نه واله هغې د مهر د درود شریف د ادایګۍ نه واخله تر هغې نبی پاک صلی الله علیه وسلم مبارک پورې کل پیغمبرانو نکاحونه تړلي وو چې کم پیغمبران رب ذوالجلال د دغې بندګانو د هدایت لپاره رالېږلي وو. غرض مده حاضرینو چې رب ذوالجلال خالق کائنات په خپله نبی پاک د فرمایي ای محبوب کریم تا نه مخکې چې څومره پیغمبران تیر دي هغې پیغمبرانو ته رب ذوالجلال اولاد هم ورکړی او اولاد یې د پس د نکاح او د واده نه ورکړی و. پته لګي چې پیغمبرانو سنت نکاح ده، نکاح د پیغمبرانو